فدا احمد د هغه ولاړ دی او پولیس یا پولیس المدد دا تانه ته نه وتلو بای تانه ته ډیره بار راغلی دي چې دا مناظره ختم شي پیسې هم استعمال کړي چې جوګانو ته ویلي دا د نه وتلو فدا احمد تانه مدد اخلي اوس راځه جی راځه نکل چی شي دا احمد ته پته را نه نکل چی شي د دې څه څه بل کور بیا څنګه شي دراز خبره وا د احمد سره ټولې خبرې شوې دي چې موږ به یو ځای خاص ځای ټاکو چې هلته به هېڅوک هم نه راځي تاسو شایع کړی په میډیا هم شایع کړی درازه دا نه پوهېږي دا نه پوهېږي اوس به پته ولګي कैमरा दबा किस वो सहेल खानो देगा ना ना खैर मानत से कोई अंकल उधर दाना के बस हाल के केन द्वारा पाटे हाँ दारा फिदा अहमद हल्ली اخلاق په لاره کې تمنا هیڅ قسم تاسو خبره نه دا دیني مسایل دي خپل کې وکیل خبرې وو کی کاغذ یو وصیت هم کوي کنه هغه هر چا تخکاری بیا بالکل خبره نه کم دی زي بدل کو او تري دنیا بار ولاړه انت سوق نشي راتلې گواش تر اثر مدعي خدای پیژنې مګنه يا بمدعي الحمد لله مدعي د مدعي پته ولې دا کار خبره او مخکې لګیدل پته او په سره خبره لګیدل صفه پته هغه مخکې ان شاء الله نه پته ولګي ان شاء الله خبره وشي ده کنه ترالو ال دما په سم راځي سندوا دربار کې شي ولې پولیس نه خبره ما ته ګورا سندوا دربار کې زما په شي پولیس ولې خبره پولیس ولې زمازه زمازه خبر کړي چې موږ درتلو الته پولیس نو چې تاسو اوس موږ ته راځي نو پولیس خبرې کې دا ولې اخر ولې اوس موږ ته تاسو راځي نه اوس خبره ولې کیږي چې موږ ګنډګر ته د پولیس خبر شوی چې موږ درتلو ګنډګر ته خبر شوی نه و شوی اوس تاسو موږ ته راځي نو خبره مو اوس څه دا ګوره د منظر خیال کوي اے تاسو به کې وګورئ تاسو بالکل خامخا ان شاء الله خامخا ارزو رقم ضروري ده راغلی دا بالکل بالکل صحیح الله دې ٹھیک ہے پاتې مولانا صاحب دا ډرامه خونه شو ولا یار بالکل خونه شو دا کار خبره ناروا وصل کوم خلک مراغل پته ورکه چې بیګا چا کړی کار فدا صاحب یو کس راشي فدا صاحب راشي فدا صاحب حاجی صاحب اتانه ته دې څنګه ورسېد فدا څنګه کې
کمره کې کېنې دا په داسې په میدان کې کېنې دانه چې په خپل کارونه دا په دومره ټول دي هر کسان نه دا په یو سړی کې کېنې مهاجر وي معاونین وي دا نه دا په سړی نه السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ګوره ورته دا ریکویسټ خو دواړو پاټو چې دا عمل ډېر نازک صورت حال کې روان دی که نه او موږ ټول د پکار دي چې د هغې مقابله وکړو. دا دیم کوي که نه جي دیم کوي دا لازم دا کوي لګي که تاسو وایئ چې موږ خپل ذمہداري نشو درکولی چې څه قسمه د امن ذمہداري غواړئ موږ درله درکوو شپږ کسه شئ شپږ شو حدود موږ خو راغلي یو ستاسو ځای ته ټیک ده بس موږ راغلي یو شپږ کسه راځئ موږ راغلي یو تاسو شپږ کسه جدایي تاسو مناسب ما پرېږدئ ګوړ ما نمونه راکړئ ژباړه ما پرېږدئ شپږ کسو نومونه راکړئ یار ته تاسو کوم راکړه یو کوم خبره ما او مفتي مصطفی صاحب په اصولو خبره کوو که نه ته ولې خبره یو منټ ما پرېږده هلکان دې رخصت کا هلکان ما او مفتي مصطفی صاحب فیصله کوو ټول یې اوري که نه یار ما او مفتي مصطفی صاحب محترم موجود دی ګوره موږ ورته مفتي مصطفی صاحب که تاسو زموږ ځای ته راځئ د فقیرآباد د حدودو نه وځو دیو فیصله دا کوي چې په دې حدودو کې به مناظره نه کوئ اوس دا خبره به بیا وروسته کیمرې ته تاسو ملګري به کوي یا زموږ ملګري به کوي چې پولیس چا خبر نه په کلما طلاق موږ هم اچولو ته تیار یو تاسو یې هم راته واچوئ چې چا وایي راکړي پولیسو ته یو دویمه خبره دا زموږ مقصود مناظره ده تاسو هم راغلي موږ هم راغلي یو تیاری هم کړی دی ټیک ده دلته یو ځایونه په دې حدودو کې شپږ کسه درله موږ نومونه درکوو شپږ تاسو راکړئ یو کیمرامین د دې نه علاوه موږ نن مفتي پیدا صاحب محترم مدرسې ته در سره ځو په دغه تحریراتو مناظرې تر سره تیار یو انشاءالله که تاسو وایئ چې مفتي پیدا صاحب مدرسې ته نه درځو تاسو راله ذمہداري راکړئ څه قسمه ذمہداري د امن غواړئ شپږ کسه نومونه راکړئ زه بسم الله کوي راځئ کوم ځای ته شپږ نومونه راکړئ شپږ نومونه راکړئ نو موږ هم بوځو که نه یار شپږ نومونه راکړئ شپږ نومونه مصطفی صاحب محترم خاموش شئ که نه یار ما یو خبره ته پرېږده زه یو خبره کوم نه ده شپږ نومونه ماله راکړئ شپږ نومونه تاسو خپل مشر باندې اعتماد نشته یار خاموش تاسو مصطفی صاحب محترم مشر دی خاموش شئ یار شپږ نومونه راکړئ راکړئ نومونه ورکړي بس خبر موږ مولا صاحب یو خبر معافي غواړم یار معافي غواړم تاسو دواړو ته ګیرې نیسم زه معافي غواړم زه پکې زما پکې یم زما دواړه طرفه غواړم تاسو ته خبره تاسو خبره یار یو منټ یار د الله رسول باندې یار شپاړه طرف تم شپږ نومونه راکړه دی زما زګړی شوم خبره وره مفتي صاحب وره ټول ته تا ته مې مولا صاحب مونږ امیان خلک یو صحیح ده ته شپږ نومونه راکړې دی شپږ نومونه راکړې چې کوم ځای مقرروي موږ به د هغې لپاره انتظام لومبیا کو خپل حکومت تاسو دا نه کوي روز دا په حکومت ته خپلې لانجې ډېرې دي سبا به روز دلته قوبل جوړ شي بیا به راځي بیا به کمشنر او ډي سي او ګورنر به دلته موږ نه تپوس کوي بای داسې چلو حاجي صاحب خبره دا نه کوو تاسو اصولي خبره درته کوو که نه او بس اصولي خبره دا کوو چې ګوره د حکومت نه خبره وه د سرکار پسې د باندې مونږ خبره نه کوو د سرکار وایي چې مونږ ذمہدار نه یو نه کوو داسې مونږ هم وایو بسم الله مفتي مجتبی صاحب محترم د دې طرف نه دا د مشر راغلی دی مفتي پیدا صاحب شاته ولاړ دی غیر مناظر دی زمونږ اصولي خبره د دې سره دا تحریر لیکل هم کړي دي شپږ کسه مونږ په خپلو کې هم دې تاڼه کې خبره ته خپل کسان به دیو د ګیټ نه دیو هم رخصت کې مونږ هم رخصت کو ګاډي کې به کینو نیم کسان به دیو مونږ سره کینی نیم به مونږ د دوه داسې کارو کې شپږ کسان به ټول کې شپږ به ډېر د قسم کنن دا مناظره و نه شو د روسته مشکلات جوړیږي نن لازمي ده مولا صاحب دا مشر دی ولاړ له تر شاته لګي مولا صاحب تاسو ټول نمونه راځي نامي ولا ورکی نامي شپږ نامي ورکی د فدا
خبر مولانا او فداوت ډیریږي کنسل یې کوي فداوت کنسل یې کوي شار جوړیږي هر څه دا بس پرې دې روانېږي کنه ټول روانېږي څنګه تاسو روان شئ دی روان شئ निकल गाँव को कहना तासु से निकल गाँव दई तासु निकल कमाना से क्या करे यार निकल कौन करे यार पूरे तो वो निकल बंद का शरीगी ना फिलहाल बंद चमन डाल दे وزدا خبره و بیا وروسته کې مرید تاسو ملګري به کوي زمونږ ملګري به کوي پولیس ته خبر په کلمه طلاق مونږ ما چول ته تیار تاسو هم راکوا چې چا وایي راکړي پولیس ته یو دویمه خبره دا زمونږ مقصود مناظره ده تاسو راغلي مونږ راغلي تیارم کړل ٹھیک ده دلته یو قانون په دې حدودو کې شپږ کس در لمونږ نمونه درکو شپږ تاسو راکې یو کیمرامین د دې نه علاوه مونږ نه مفتي پیدا سم محترم مدرسې ته در سره زو په دغه تحریرات او مناظرې تر سره تیار یو ان شاء الله که تاسو وایئ چې مفتي پیدا سم مدرسې ته نه درځو تاسو له ذمہ داری راکې څه قسمه ذمہ داری د امن غواړي شپږ کس نمونه راکې زو بسم الله کې راځي کوم ځای ته اوسم چې کوم ځای ته نمونه راکې شپږ نمونه کوم ځای ته مدرسې ته راولي خبرې مه کوئ ویډیو کټ کړئ شپږ نمونه راکې شپږ نمونه محترم یار تاسو نور خاموش شئ کنه یار ما یو خبر ته پرېږده زه خبره کوم ته کنه تاسو خپل مشر باندې اعتماد نشته یار خاموش شئ تاسو راته ویډیو خبر مه کومه یو غلا شیخانه کنه پرې تاسو خبره کوئ تاسو مشه اعتماد نشته سره حوصله درکې سره شته نه پښپیرانو
ویډیو کټ کړی دی باندې پته لګي باندې لای تاسو مونږ غلي شي کړه یار تاسو یار یو منټ پرې یار دا علماء خپل میس کې پرېری دوه خبرې کوي تاسو شور مکه وای تم څه نمونه راکاته ولیکي زمون زګړې شو خبر اوره مفتي څه ور ټول کړم کاته مې مراسه مونږه امیان خلک ته اوس په نمونه راکې دی بس چې کوم ځای مقرر وي مونږ به د هغې لپاره تنظیم وکړو کو خپل حکومت تاسو لاره کوي روز به حکومت خپل لاندې دی سبا به دلته خپل جوړ شو بیا به راځي بیا به کمشنر او ډي سي او گورنر بدل خبره نه راکوټه خبره ته کوم کنه او بس اصولي خبره ده کو چې ګوره د حکومت نه خبره وه د سرکار په څه باندې مونږ خبره نه کوو سرکار وایي چې مونږ ذمہ دار نه یو مونږ نه کوو داسې مونږ نو بسم الله مفتي مجتبی صاحب محترم د دې طرف نه د مشر راغلی دی مفتي بیدا صاحب شاته ولاړ دی مناظر دی زمونږ اصولي خبره د دې سره دار تحریري لیکلم کړی دي شپږ کس مونږ خپل کې هم دې تانه کې خبره ته خپل کسان بدیو د گیټ نه دیو هم رخصت کې مونږ هم رخصت کو گاڑی کې بکیرو نیم کسان بدیو مونږ سره کې نیم به مونږ د وجہ سکارو کې شپږ کسان متول کې شپږ بده وډیرو د بس پدې چې کنن د مناظره و نه شو بیا رسته مشکلات جوړيږي نن لازمي ده نن تاسو مشر اعتماد نشته تاسو مشر اعتماد نشته ولا صاحب دا مشر ته ولاړ نو تر شاته لګي ولا صاحب ټول نه دي پنځپیران یریږي ټول خبرې کوي او کنه ټول خبر ولې کوي یو کس خبره ویډیو کټ کړي باطل دي کنه سهلا نمونه راکا نمونه ولا فدامت باندې سر پر لګیدل ټول کسان راوستي دي دا پنځپیران څه کوي یاره ساله کدرې شپږ کسان شي کنه امیر جماعت ستانه ودا خدای بخیر کی انشاءالله مناجات مو کوو پنځپیران ټول شور کوي زموږ مفتي صاحب خبره کوي ټول خبرې کوي یریږي پولیس والے ټول اوسې پنځپیران ماشاءالله فدا محمد مفتی ندیم صاحب زندہ باد مفتی ندیم صاحب زندہ باد مفتی ندیم صاحب زندہ باد مفتی ندیم صاحب تیار ہے کہ تیاریږي یاره بسم الله کراوه کینه مفتی صاحب کینه چې بے غیرت لري پنځپیران پنځپیران ویریدل خیره ویریدل دا ویډیو والا غټ بے غیرت لري ویډیو کټ دی ویډیو والا ویریدل چې مفتی صاحب موږ پاسه ولې واه دا څه بے غیرت د خلک پنځپیران ماشاءالله فدامت ویریدل خیره فدامت باندې اعتماد نشته لري واه اوس یې خوند وکړو فدامت یریږي بې غیرته شی دی فدا ته څه نه ورځي یقینا څه یریږي غریبي نه نه یې کړی لوسی مفتي دی مناظر نه شیخ البنات دی
فداوت یریږي اوس یې خوند وکړو فداوت دوستان و مشران فداوت خپل شاګردان فداوت باندې یقین نشته او چې څنګه مجتبی وویل एकदम وی راځي دا زموږ مفتیان دي صاحب ډیر جرأت والا دي ماشاءالله تر دې پورې ته مونږ وویل چې دنه ما چې څو مونږ دوه نه مشر کینه ولو هغه نه مشر کینه ولو زموږ نه مشر کینه ولو ما ته دا خبر وکړه چې د سوسفل زما تاړي نه وځي بهر شهر څخه کوي ما ته مله کار وو چې تل مونږ لاړ شو تانی نه د حدود مونږ بهر شو فکر آباد حدود نه بیا ما ته ځکه کینو مونږ بل ځای وټه کو بشک استاد دې ما ویلي ایسه څه ته چې نه تاسو نه لیکو دا چې لیکو چې ته وای چې به دا شی کومه پوری مشرانو اجازه نه ورکړي اس پی یا ډي اس پی تر هغه پر دا شی مونږ نه کوو ما ته مدغه خبره وته فرار اختیار ایسه څه ولر دي ما دا خبره چې وروره دلته بلار شو حدودنا تاسو ته بلار شو چې کتو ته حدود بلار شو بل الته ختم کدا شي الته خپل کې کینو څه څه په خبره کوي خدای باوجود دینه کې ناصر خبره بس راغو شو سکوټي مثلا دا بیل نه وی بیل مطلب دوړو رضامندۍ باندې تاسو فیصله وکړه چې خبره دغه شو بیا به دلته نزو دلته نزو او کو به دلته نزو افسرانو اجازه غواړي او مطلب دا چې موږ له اجازه راکړي سکیورټي لپاره چې کوم ځای تاسو ټاکلي درخواست کوو کې افسرانو ته هغه به موږ امر کوم ځای تاسو ټاکلي هغه لپاره موږ سکیورټي باقاعده سره برابر کوو اساس څه څه په ایمان تاسو ایمان خپل ماشاء الله ستړي مسلمانین تاسو ته معلومه شو چې څومره تخلیه اختیار ولا حالانکه دا خلک په منبر باندې دي تاسو ته پته ولا چې ډرایور صاحب اول په کار وای چې دای ته لیوه تاسو ایماندار دا خبره نه اوس کدا چې پروګرام او چې د طالبان مدرسې نو چې د خلکو خبرې هو پوښتنه کوي یار خپل موږ چې یار سبا تصرف بس ما ته یار ضروري وکینی مټه خبره کې په دې طرف باندې څه دی خو دې خبره دې خبره نه ډرایور نه انټرویو خو باکره خبر وکړه بیانو حرامیانو ګاډي راوسی ډک ماهیدا شي په لاسو کسانو باندې او دی راوسی ډک ګاډي دا ګاډي وګورئ دا ګاډي وګورئ دا دې لکه تاسو کوم ځای نه راغی خلکو ته تشدد خو دې کوو بسم الله الرحمن الرحیم دا د رشید ګړی سکول دی او دا ادیره ده دا محمد کې د هغه ځای نه روتښتېده د پولیس سهارۍ واخیسته نو بیا دې ویل چې رشید ګړی ته دې راشي رشید ګړی کې دې دا پروپیګنډه خوره کړې وه چې وتښتېدو مفتي ندیم صاحب وتښتېدو الحمدلله مفتي ندیم صاحب ورپسې دا دی رشید ګړی ته م راغو اوس که په رشید ګړی کې کښېنې نو موږ ورته هم تیار یو انشاءالله به دلته په جومات باندې ورپسې خبرې هم کوو ورپسې به دغه هم کوو او رادې شي په رشید ګړی کې که تیاري وي موږ سره تیار شي مفتي صاحب راغو انشاءالله وخت شي ورته اوس به یې پته ولګي
کور ته ورپسې راغلو انشاءالله دا رشید ګړی لارې دي تاسو ټول ګورئ طیف دامت پسې کوټه وځو دا طیف دامت نه حرامي صرف ځان مشهور لپاره ډرامه کوي صرف ځان مشهورولي مفید احمد دا بس اخري ان شاء الله دا انجام به خراب وي چې کوم تا ډرامه وکړه انشاءالله کور ته ورپسې راغلو د پولیس نه خو ځای ساره دی واسه راو تخته دی خو ان شاء الله کور نه به کم خوا تخته حرامي کور نه مرسته واسه نه چاته ته به آینده په دې رشید ګاډي کې وخت څنګه تیرې حرامي سړیا بس ما وسره دا رشید ګړی کوڅې دي دا لارې دي روانې انشاءالله په دې کوڅو کې ګورو چېرته پټ شوی دی پیدا محمد صاحب خو خلاصېږي منه انشاءالله دلته جوخ دی جمان کوي خلک بیا لګره او سیف بس دا کافي و چې کوم څه دا اوس بس بیا الحمدلله مرګري چې کوم نه فدا پسې رشید ګړی ته هم ورسېده او اسې نه وي راغلی چې انشاءالله کتابونه هم خلاصې نشته مفتي فدا به انشاءالله د پنجپیریانو به نن جنازه په خپل کور کې وځي دا د هغوی علاقه ده نوجوانان احناف ټول مرګري الحمدلله تقریبا به ورسېده مفتي صاحب محترم هم ولاړ دی او دغسې نور مرګري هم ولاړ دي طاهر اسلام صاحب هم ولاړ دی عرفان صاحب هم دی سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند الحمدلله ټول ټیم رو رسېږي او دا د رشید ګړی لارې دي کوڅې دي او استفاده لګي واليوم تسعة ماته نعره تکبیر سر بکف سر بلند خپل علاقې ته ورپسې راغلو دا د رشید ګړی پنځپیري جومات ته وتې ده دغه لار ده هلته تاړه کې ملا سره ونه کو خپل ځای کې ملا سره کېنه ناستل اوس دلته ورپسې راوګو دومره ضرورت ول الله ورکړي دلته راشي کېنې دا مدرسه ده دا مدرسه ده دا کوم جومات دی نه ما غوښتل چې بیان پکې نوم یې څه دی ماشاءالله دې ته شیران وایي دې ته د علماء دیوبند خادمان وایي چې کور ته ورپسې راغلو اوس که په فدا کې الله خیرت هو چې الله پاک پیدا کړي دا خیرات پیدا کړي دلته خپل کلی ته راوځي که په خپل کور باندې سړی تکړی مسلک ثابتولی شي را دي امیر صاحب ته څه ووایه انت رشید کړی دا ورپسې راغلی هغې خو دانه کې پناه وه غوښتلې چې ورانه کوم ځای کې خلاص کړي دلته ورپسې الحمدلله راغلي زمونږ ټول الحمدلله امیر صاحب په دې تر دې علاقې اوسېدونکي دې خپل یو وضاحت وکړه دانه کې ځان پټ کړانه خو دلته ورانه څنګه خلاص کړي دلته ورپسې راغلي چې هغه میسج خور کړو پر رشید ګړی کې چې را موږ چې د مناظره وګټل مفتي ټیم چې د تختیدل پتاڼه کې خبره نه پته کړل نو موږ سره به تاسو را به ته مونږ کېږي او ټلیفون نو چته یو رشید ګړی ته معلومات مو پوس نشته د خپل ځای باندې ولا ولم چې تللی فعلا موږ تر رشید ګړی کې ناس یو باقي به ان شاء الله لاله غوړ کوم کور د محله د مسجد جلیل محله توحید آباد عظیم آباد رشید ګړی
زي ما جي خير عمدا تمنور تاكي نور غيرش تاو كان خدي منا ولا كسب تاكي لك جلا كده جماعه كده وي جو حقیقت کې ازمري سلمان د چولې او مغه کېدل وخت ولا شي کی منډې دی والے دا نمبر ته ملاو لګې دی نیو چته دا موبایل نمبر دی کال ورزي ورله محمد 0333 کال ملاوي سره کال او هغه شای کې چې څوک هم طریق وایي دا ټول تاسو اورئ نو خپل ور طریق کې ټول کې دا نمبر دی 0333 مفتي خدمات نمبر دی څوک چې ملاول غواړي رنګ د ورتو کوم دا ټونز دی څوک چې ملاول غواړي دا ټونز خلکو اورئ دوم دا ټونز دی وسره خبريو کې بیا وسره دینه پس خیر دی خبرو تر چا په ځل کې شک چې د بل چا نمبر ملاو کړي بیا وسره خبريو کې دلته کې کېنه قانو بل ورځ یو کس راولېږو ویل چې زه د فدا بابا د طرفه څلوي عمل هغه ماته هیڅ هم نه دی ویلي دا چارو لګلو دا بس هغه را لېږلي تقریبا د هغه د طرفه کنه ویل زه بالکل د دواړو د طرفه ما دواړه دغه دي لکه د سر تاجونه دي ول د دې نه شر جوړېږي اوس پر یو هم چاته خیر ته نه در رسېدلی نو ویلې زه به داسې چلو کوم چې د فدا محمد به زه قلار کوم ویلې تاسو مفتي صاحب نه ورشئ چې هغه دغه نه قلار کړي د مناظرې نه قلار کړي نو مال چې دې سره خو شر ختمېږي دا خو دغه نه دی شر خو دې سره پیلاوېږي نه هغه کوم شته شر چې دی هغه به ورڅخه ختم شي نو مال فدا محمد دې کښېني که نه فدا محمد دې بس لیکل وکړي چې زه نه کوم ویل چې نه هغه وایي چې زه په دې وجه اوس نه تښتمه چې لیکل مې کړي دي او هغو به بیا پروپیګانډا خوره کړي چې دا وتښتېدو نو مال که داسې خبره هغه بل طرف وکړي چې دوی به بیا پروپیګانډا خوروي نو دوی به څوک ذمواري اخلي دوی بیا په دغه خبره باندې چپ شو ما ویل چې اوس دومره تیاریانې کړي دي یا به مخکې راغلی وي 30 ورځې 40 ورځې تیاریانې وشولې دي 30 ورځې 40 ورځې تیاري نه بعد بیا هغه میدان داسې پرېښودل دا خو هېڅ معنا نه لري دا خو دغه نه کېږي نو دغه خبره وه د هغه طرف ځکه مفتي صاحب باقاعده کوشش کړی د جرګې لپاره چې ختمه شي اوس راته دغه کس ټلیفون وکړو چې په رشید ګړۍ په بازار کې دا افوا خوره کړې ده چې موږ په دې وجه باندې راوتښتېدلو چې دوی پولیس راپورټ کړی موږ د پولیس نه راتښتېدلي د دوی نه نه یې راتښتېدلي او دا راتښتېدل خو وایي که نه چې موږ د پولیس نه بس ما ته اوس ماسپښین 18 ځل تقریبا رنګ میلاو کړو او یو رنګ یې موچت نه کړو 2-3 ځلې بیزي کړو بیا به بس رنګ ورتلو ختمېدو به تقریبا 18 پیرې به مې ته کړې زموږ جماعت کېدای شي دغه څه ځای ما ورته ټلیفون وکړلو ما ورته ټلیفون وکړ نامعلوم مقام ته څنګه ما ورته ټلیفون وکړم چې د مناظرې مبارکي ورکوم چې لکه مناظره دې وګټله ځکه شي غړي کتاب میسج کړی چې ما وګټله مفتي مو تښتېدلو نو خبرې مې سره ونه کړلې بس یې کټ کړلو ما ته وایي څوک یې مزه اجمل مې درشي غړي نو یې کټ کوم مبارکي وکړه موبایل کټ کړلو ما ته مخکې نه حقیقت پته لګېدل مو خو دلته په تاڼه کې هم کېنه د مجتبا ده کېنه نظم دې دی کې مناظره جوړه کړو
دا هغې نه مو خو صادرونه مالونه خورو کتابونه خو وروړو په هغې کې چې چې کوم ځای کې مناظرې میدان دی شوی هغه ځای تحلیل وګوري هلته ریکارډینګ کړی دی چې ګوره موږ داسې تحلیل کېدلی دی تښتېدلی دی ته نه دي رسېدلي په ګالۍ کې ولاړو عبدالغفور مفتي صاحب ما را جدا کړو ما تا خو شپږ کسان ویلو دا دومره مخلوق تا د کوم ځای نه راوستی دی وایي دا ما صرف د دې دپاره راوستی زه به دا کتابونه دننه کړم نور به واپس کړم وایي تاسو څو راغلي مال موږ دا 2 کسه مخکې رالو د ځای دپاره او زموږ نور کسان را روا دي انشاءالله موږ به 2 بجو ته ځان را رسو زموږ اوس هلته ډېر باس وشو قاري صاحب و په هغه وخت کې زموږ سره د ریکارډ څه 9 بجې زه ځای ته رسېدلی یم قاري صاحب را سره و ګیټ ته ودرېدلی یم 9 بجې او فدا د کې یو را سره ریاض مولوي صاحب یو مومند ملګری میلاو شو هغه هم د ځان سره کو پولیس د سره ولاړو چې څنګه پولیسو قاري صاحب ولید وایي ایس ایچ او صاحب وایي دا یو دی مناظره وایي دی چې قاري صاحب ته اشاره وکړه کیمره راواخیستلی شي دا الفاظ خادي کې دا لیکلي دي یا الله خیر دی بل نه بیا دغه وکړو دې کې لیکلي دي وکیل احناف ترجمان مسلک دیوبند مناظر اسلام فاتح ندیم وغیر مقلدیت شیر اشاعت و پشاور مولانا مفتی فدا محمد ربانی صاحب دا القابات دي دا وسط دي دعوی او جواب دعوی لیکلو نه بعد داس بل ظلم هغه مخکې خبرې علمي شوی او چې موږ به تښتو بیا به پروپاګانډا خورو یا دا ته کشف وته شوی یا چې هر څه وته شوی ته پته لګي چې زه به ګټم او دې به ویل ځکه مخکې دا خبره چاپ کړې ده نتیجه و جو تقدیر منګه د فداومت مسجد ته فداومت په سوزونه په 25 تاریخ دی هلته خو پولیس ته دغه کو اطلاع کو هلته خراب شو دلته اوس پسې ورزو چې دلته چې رشید غړی ته جمعات ته پسې دلته ګرځي چې دلته راوړو موږ هغه مطالبه کړې وه چې څوک راولي چې هغې دې موږ سره کېني نو موږ د هغه مفتي صاحب سره کېنولو دپاره خبره کوو فدا محمد صاحب څه پته نه لګي خو موږ صرف دې پسې ورځو سوال به ورته وکړو منت به ورته وکړو زاري به ورته وکړو چې تاسو راشئ او کوم چې نجونه چې تا ورکړي د هغې باره کې یا دعوه او مفتي صاحب راغلی دی دلته موجود دی د مازدیګره پورې به هغه ناست دي او چې تاسو خپل دغه کولی شئ موږ له جواب راکړي مازدیګره دا خو ورته وایو که نه چې که مثال دغه کوئ نو مفتي صاحب تاسو پسې دلته راغلی د هغه ځای نه راوتښتېدلی رشید ګړی ته تاسو پسې راغلی دی او دلته ناست دی انشاءالله راځئ ځو صحیح شوله او چې موږ الحمدلله راغلي رشید ګړی ته مسجد جلیل محله زماباد رشید ګړی نو انشاءالله نه به راځي لار یې نشي راتللی انشاءالله اوس ورځو هغه سره خبره کوو ځکه یو خو مقام نه دی معلوم چې په کوم ځای کې دی بل موبایل کې لاپته افرادو کې دي نامعلوم کامیاب